بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا یو دوه نمونه د ماشومانو د جنکو د پاره چې ډیر زیات مشهور او معروف دي. ډیر ملګری پوښتنه کوي چې میرحه او یو بل نوم دی ارحه، چې دا نمونه څنګه دي، د دې معنی څنګه ده. اولنی کم نوم دی میرحه، د دې تلفظ په دوه طریقو باندې عام طور باندې کیږي. یو تلفظ د ح نه پس الف ویل کېږي میرحه، نو که بالفرض د دې تلفظ میرحه وي یعنی د ح نه پس الف وي، نو دا خو د عربی ګرامر او د عربی قواعدو مطابق ټیک نه دی، یعنی دا په عربی لغت کې نشته دی. البته د دې چې کوم صحیح تلفظ دی هغه میرحتون دی او د وقف حالت کې میرحه ویل کېږي، یعنی د ح نه پس اخره کې ګول ها ویل کېږي. خو بیا هم دا نوم کې خودل مناسب نه دي، ځکه چې د میرحه معنا په عربی کې تکبر او غرور راځي، لہذا د دې معنی په اعتبار باندې میرحه نوم کې خودل دا مناسب نه دي. دا بل چې کم نوم دی ارحه، اگر چې دا هم ډیر مشهور او معروف دی، خو لیکن دا مونږ ته په عربی په لغاتو کې د دې معنی ملاو نشوله. مطلب دا دی چې دا یو مهمل غونډه کې لفظ دی، اگر چې مشهور دی خلکو ماشومانو لکه خو دی، لہذا دا نوم هم تاسو خپل ماشومانو له مېږ دی، نور له میرحه دی او نو له ارحه دی، بلکې د دې په ځای باندې ولا د صحابه او د صحابياتو خولي او خستون مونږ دی.